السلام علیکم ملګرو پښتون کام د پاره یو بل افسوسناک خبر راغله ده د پښتنو د سیمینا یو بل افسوسناک خبر راغله ده ضلع خیبر وادي تیرا کې ډېر افسوسناک واقعیا پرون مخې ته راغله ده احتجاج کوونکو باندې فایرنګ شوی دی چې د هغې په نتیجه کې 15 کسان شهید شوي دي او 19 کسان زخمیان دي اوس د دې وادي تیرا خلکو احتجاج ولې کولو او د احتجاج غټه وجه څه وه په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو خو بل په دې واقعه باندې مشتاق احمد خان د جماعت اسلامی سابقه سېنیټر او اقبال افریدي ډېر سخت تقاریر هم کړي دي په خپل تقریرونو کې دوی څه ویلي په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو بل شاهد خان افریدي دې واقعي حوالې سره ټویټ کړی دی چې د هغه په ټویټ باندې هم یو قسم له تنقید کیږي ټویټ نه پس هم په هغه باندې تنقید کیږي نو په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو دا ټول معلومات در سره تفصیلا شریک کوم نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ پرون په ضلع خیبر وادي تیرا کې یو بل افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده په دې وادي تیرا علاقه دربار زخخیله کې اجمل خان نومي کسو چې د هغه یو وړه ماشومه په ماټر ګوله باندې شهید شوې وه مټر ګولای کر راپروتې وه چې دغه ماشومه پرې لګېدلې وه د هغې په وجه د علاقې خلکو احتجاج کولو چې لکه څنګه ګوله زموږ په کورونو باندې راځي د دغې حوالې سره احتجاج کولو چې دا احتجاج د سکیورټي فورسز هیډ کوارټر مخې ته تللی و چې هلته بیا فایرنګ شوی دی او د هغې په نتیجه کې 15 کسان شهید شوي دي او 19 زخمیان دي اوس فایرنګ چا کړی د هغې حوالې سره 3 قسم خبرونه راځي جي ډېر خلک وایي چې دا هم دغه سکیورټي فورسز کړی دی ډېر خلک وایي چې نه دا شرپسندو کړی دی او ډېر خلک پکې دا هم وایي چې د احتجاج کوونکي کې احتجاج چې چا کولو دی قانون په لاس کې اخیستلی د آرمي ګاډي ته اور لګولې او د سکیورټي فورسز احاطې ته داخل شي لکه 3 قسم خبرې کېږي چې د حوالې سره دا زه نه یم دا چې په میډیا سورسز کومې خبر راځي ادر له زه وایم لکه اوس ډېر خلک هسې نه کمنټ کې ما پسې لګیا شي نو دا چې کوم میډیا سورسز نه کومې خبر راځي امې در سره شریکې کړي ها دی واقع نه پس جماعت اسلامی سابقه سېنیټر مشتاق احمد ویډیو پیغام جاری کو او هغه وی چې دا ریاستي دهشتګردي مکمل ختم کړل شي او د دې تحقیقات کړل شي چې څوک په دې کې ملوث وي نو هغه ته سخت سزا ورکړل شي ضلع خیبر چې کم ایم ان ای د اقبال افریدي هغه ویلي چې تاسو ته کم ټوپک موږ درکړي دي دا موږ تاسو له د انډیا د لپاره درکړي دي د دشمنانو د لپاره مو درکړي د خپل ځانونو د لپاره مونږ نه درکړي دا کم چې د ضلع خیبر چې کم ایم ان ای د هم په خپل تقریر کې ډېر سخت خبرې کړې دي د نه علاوه باب خیبر بیا د احتجاج وکړو چې په هغې کې هم ایم ان ای اقبال افریدي ډېر سخت تقریر وکړو او سکیورټي فورسز په خپل تقریر کې ټارګټ کړي وو جي ښه د نه علاوه شاهد خان افریدي هم دې واقعي مذمت کړی دی خو دې مذمت باوجود هم شاهد خان افریدي باندې غټ تنقید کېږي شاهد افریدي ویلي چې تیرا کې پرامن احتجاج باندې شرپسندو بلا اشتغال فایرنګ کړی دی کوم چې قابل مذمت دی او د تیرا خلکو د ملک د لپاره هر قسم قربانیانې ورکړي دي د ملک د پاره د هر قسم قربانیانو نه دي شاته شوي او زه امید کوم چې ډیر زر به دغه شرپسند خپل انجام ته ورسي اوس شاهد افریدي چې دا کم بیان کړي په دې باندې هم ډیر خلک تنقید کوي ولې په تنقید کوي تاسو کامنټ کوي چې شاهد افریدي بیان کې داسې څه خبره ده چې خلک په تنقید کوي جی نو دا تیرا چې کوم واقعیت شوی و پرون د هغې حوالې سره مې در سره مکمل تفصیل شریک کولو د ویډیو کتلو زیاته مننه تاسو مخ خپله رای کامنټ کوئ والسلام